د ژوندون واړه شېبو کې ستا رضا واړه مرار ده د جنت په نعمتو کې د ژوند لار ستا لقا واړه مرار ده. وړاندې کوونکی مولوي محمد یاسین فهیم. د ژوند لار په منلو د حکمو کې د رضا واړه مرحبا د جنت په نعمتو کې ستا لقا واړه مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو د روغتیا او خوشحالي په هیله دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع ده بدکاري یعنې زنا. الله رب العزت په خپل کلام کې په صورت اسرا کې په 22 آیت کې فرمایي ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشة وساء سبیلا. الله رب العزت فرمایي چې تاسو او بد اخلاقي ته مه نږدې کیږئ. د مسلمانانو ته د الله رب العزت له طرفه اعلان دی چې تاسو زنا او بد اخلاقي ته مه نږدې کیږئ، ځکه چې زنا ډیر ناوړه او بد کار دی. همدارنګه الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة الفرقان کې فرمایي والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الله رب العزت فرمایي مؤمنان هغه کسان دي چې هغوی الله سره بل څوک نه بلي، یعنی الله سره شریک نه راوړي. همدارنګه دوی څوک نه وژني، یعنی هغه نفس نه وژني چې الله د هغه وژنه حرامه کړي مګر په حق سره. همدارنګه دوی فاسدو اخلاقو او زنا ته نږدې کیږي هم نه. او الله فرمایي څوک چې بد کار کوي فاسد الاخلاق وي، الله رب العزت فرمایي چې هغه به خپله ګناه مومي یلقا اثاما، او دوی لپاره به په آخرت کې 2 چنده عذاب وي او همیشه به په جهنم کې خوار او ذلیل پروت وي. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. الله دې موږ ته د هغو اخلاقو لارښوونه وکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم، صحابه کرام، تابعین، تبع تابعین په هغو باندې متصف ول. الله رب العزت چې په خپل کلام کې زانی او زانیې لپاره کومه حدود ټاکلي دي چې باید هغه حدود په دې باندې جاری شي، هلته الله ویلی دي چې کله تاسو په دې باندې حدود جاری کوئ د ستاسو د زړه نرموالی او ترحم د معنی د حدودو نشي. په داسې خلکو باندې هیڅکله زړه مه سوځئ، زړه پرې مه نرموئ. د الله حدود پرې جاري کړئ او د الله حدود هلته پرې جاري کړئ چې عام خلک هلته موجود وي او د دې نه عبرت واخلي. او چنجویا ما چې چلای پر هرو ناکام مې تن شي، او چنجویا ما چې چلای، او چنجویا ما چې چلای د مرګ سختو سلګو کې د رضا واړه مرحبا د جنت په نعمت. که هلک او جنۍ واده نه وي کړي نو باید هغه سلسل دورې وهل شي، او که واده یې کړي بیا هم مرتکب د فاسدو اخلاقو شوي وي نو الله وایي چې هغه دې سنګسار شي. چې دا په یو آیت کې ثابت دی چې هغه تلاوت منسوخ دی. په یو بل حدیث کې راغلی دی که په دنیا کې زناکار یا زناکارې ته دا سزا ورنه کړی شي، یعنی حد پې جاري نه شي او د توبې څخه پرته مړ شي، دوی ته به په دوزخ کې د دوزخ په درو سزا ورکول کیږي. امام ذهبي لیکلي دي چې په زبور کې راغلي هغه څوک چې په دنیا کې د فاسدو اخلاقو مرتکب کیږي، په دنیا کې بد اخلاقي کوي، په دوزخ کې به دوی رازوړند وي، د خپل شرمګاهونه به په دوزخ کې رازوړند وي او د اوسپنو په درو باندې به دوی وهل کیږي.
او چې کله د عذاب له کبله چیغې کړي هغه څوک چې دوی ته عذاب ورکوي هغه به ورته وایي چې په دنیا کې دې دا چیغې چیرته وې تا خو به خنداګانې او خوشحالیانې او لوبې کولې د خدای څخه نه ویرېدلې د الله څخه نه شرمېدلې اوس دلته چیغې وهي الله رب العزت دې په موږ رحم وکړي همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کله چې یو کس فاسدو اخلاقو ته مخه کړي او په بد فعل باندې اخته وي ایمان ورڅخه داسې وځي لکه ستوری چې د چا په سر باندې ولاړ وي یعنې ایمان ته یې پورته یې په سر یې ولاړ وي او چې کله د دې فاسد عمل څخه دا خلاص شي وزګار شي ایمان یې بیرته سرته راشي نو که په دې حالت کې په دې باندې مرګ راغی د دنیا نه بې ایمانه لاړه دا فاسد رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې فرمایي من زنا او شرب الخمر نزع الله منه الایمان کما یخلع الانسان القمیص من رأسه رسول الله فرمایي څوک چې زنا وکړي یا شراب وڅښي الله رب العزت به ورڅخه ایمان داسې باسي لکه چې یو کس خپل کمیس د سر څخه باسي هغه څوک چې د خپلې جامې وباسي نو په سر باندې کمیس وباسي نو څوک چې د دې فاسدو اخلاقو مرتکب ګرځي الله به داسې د دې نه ایمان وباسي چې په هغه حالت کې به په دې باندې ایمان نه وي اصلا په بل حدیث کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د مسلم حدیث دی ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ باندې به الله رب العزت د دریو کسانو سره خبرې نه کوي هغوی ته به د مهرباني په سترګه نه ګوري او دیو لپاره به دردناک عذاب وي او الله به د دیو حساب هم نه پاک وي هغه څوک دي هغه درې کسان یو هغه څوک چې د هغه عمر د 40 د 50 د 55 حالت ته رسېدلی هغه بیا هم په دې بدو اخلاقو باندې اخته دی یعنې بوډا زناکار او دویم دروغجن پادشاه هغه حاکم چې دروغجن وي او دریم کبرجن فقیر چې فقیر دی او د فقر په حالت کې بیا هم دا کبرجن دی دې درې کسانو سره به الله رب العزت په آخرت کې خبرې نه کوي د رحمت په نظر به ورته نه ګوري او دیو دپاره به دردناک عذاب وي او د دیو حساب به الله نه خلاصوي ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما محمد رسول الله ته ویلې چې د الله په وړاندې کومه ګناه ډیره لویه ده رسول الله راته ویلې چې خدای سره شریک ونیسې په داسې حال کې چې الله ته پیدا کړی بیا ما رسول الله ته ویلې د دې څخه وروسته بله کومه ګناه ډیره لویه ده رسول الله راته ویلې چې اولاد دې د لږې د ویرې ووژنې بیا مې رسول الله ته ویلې د دې نه وروسته بله کومه ګناه ډیره لویه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویلې چې هغه څوک د ستا د چم او کاوند کې ژوند کوي د اراده د فاسدو اخلاقو ولري یعنې هغه د دې حدیث پخلی په قرآن کریم کې الله رب العزت کړی والذین لا یدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي الله رب العزت دې د بدو اعمالو نه موږ او تاسې وساتي په بخاري شریف کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوب حدیث سمره بن جندب روایت کړی دی هغه فرمایي محمد رسول الله ویلې چې زه د جبرائیل او میکائیل سره روان وم نو په دې لاره کې داسې یو ځای باندې تیر شو چې هلته تنور و یا یو تنور په ډول ځای موږ ته په مخه راغی چې سر یې وړوکی و او د هغه تله او بیخ ډیر پراخ و هلته د فریاد اوازونه او د چغو او د سرو اوازونه د هغه تنور نه راوتل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله موږ ور وکتل په هغه تنور کې یو لوڅ سړی او یوه لوڅه د تنور د لاندې خوا څخه د اور لمبې راپورته کېدلې چې کله به د هغه اور لمبې او تاو دوی ته راغی راپورته به شه د هغه نه به دوی چیغې وهلې فریاد به یې کوه او بره وتلی هم نه شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما د جبرائیل علیه السلام نه پوښتنه وکړه ورته مې ویلې چې یا جبرائیله دا څوک دي من هؤلاء جبرائیل علیه السلام راته ویل چې دا زناکار او زناکار دا د زناکارو سړیو او د زناکارو ښځو عذاب دی د قیامت پر ورځې پورې به دوی په عذاب کې اخته وي الله به دوی په دغسې عذاب کې اخته کړي وي حضرت عطا رحمه الله هغه فرمایي چې د دې آیت تفسیر
لها 7 ابواب چې الله د جهنم صفت کوي وایي چې هغه لپاره 7 دروازې دي. حضرت عطا د دې تفسیر کې وایي چې د دوزخ 7 دروازې دي. د ټولو څخه غمجنه ګرمه دردونکې او سپکوونکې دروازه د هغه د زناکارو لپاره ده چې د پوهې سره بیا هم زنا کوي او په فاسدو اخلاقو باندې اخته وي. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. الله رب العزت دې موږ هغه اعمالو ته وهڅوي چې هغه باندې الله زموږ نه راضي کیږي. مکحول دمشقي رحمه الله فرمایي چې په دوزخ کې به دوزخیان یو ډېر بد بوی حس کړي. دوی به وایي چې تر اوسه پورې د دې څخه بد بوی موږ نه و حس کړی، اوسه زموږ پوزو ته نه و راغلی، دا د چی بوی دی؟ ملایکې به ورته وایي چې دا د زناکارو ښځو بدبویي ده چې دوی جهنم ته راغورځېدلي دي. د هغو د بدبویي د وجې نه دا بدبوی ده چې نن په تاسو باندې او د دې یاد په هغو 10 آیتونو کې دی چې الله رب العزت موسی علیه السلام ته لیکلي چې ولا تسرق ولا تزني فاحجب عنک وجهي، غلا مه کوه، زنا مه کوه، که نه ستا نه به د خپل مخ پټ کړم، یعنې خپل ذات نه به په خپل مخ به پرده واچوم. الله دې په موږ رحم وکړي. قدرمن اورېدونکو اوس به راشو دمې ته، د دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام قدرمنو اوریدونکو، مسلمانانو ورونو او خویندو، بیا هم زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ابلیس شیطان هره ورځ په ځمکه کې خپل لښکرونه خپروي او بیا ورته وایي که په تاسو کې چا ډېر مسلمانان بېلارې کړل د هغه په سر به زه تاج کیدم. ډېر فتنهګر او ابلیس ته نږدې شیطان چې کله بیرته راشي، ډېر فتنهګر او ابلیس ته نږدې شیطان چې کله بیرته راشي، ابلیس ته به ووایي چې په فلانکي پسې اخته شوم تر دې پورې چې ښځه مې پرې طلاقه کړه. ابلیس به ورته وایي تا هېڅ نه دي کړي، کیدای شي چې هغه کس بله ښځه وکړي. بیا به بل شیطان راشي او وبه وایي چې په فلانکي پسې اخته شوم تر دې پورې چې دی او د ده د ورور ترمنځ ما دښمني واچوله او دوی مې په جنګ کې اخته کړل. ابلیس به ورته وایي تا هم هېڅ نه دي کړي، کیدای شي چې بیرته سوله وکړي او د خپل په منځ کې هغوی پخلا شي. بیا به بل شیطان راشي ورته به ووایي چې په فلانکي پسې اخته شوم تر دې پورې چې هغه زنا وکړه په بدو باندې اخته شه. ابلیس به ورته وایي چې په رښتیا چې تا سم کار کړی دی. ابلیس به هغه شیطان ځان ته رانږدې کړي او د هغه په سر باندې به تاج کیږي. نو شیطان څومره په دې باندې خوشحالیږي، الله به په دې باندې څومره غضب کیږي. نو راشي الله راضي کړئ د خپل محدود ژوند نه چې په دنیا کې لرئ، د دې په استفادې سره د خپل رب راضي کړئ. شیطان مه خوشحالوئ، د دنیا په مادیاتو باندې مه خوشحاله کیږئ چې الله رب العزت به ذلت د دنیا او ذلت د آخرت ستاسو په برخه کړي. پیغمبر علیه السلام فرمایلي چې په رښتیا ایمان جامې دي، ایمان جامې دي د الله چې څوک یې خوښ شي دا جامې ور واغوندي، خو کله چې هغه کس زنا وکړي الله به بیرته ورڅخه وباسي. او که د دې بد او فاسد اخلاق نه توبه وکړه په اخلاص او په صداقت سره الله به بیرته ور واغوندي. ایمان جامه ده، الله یې ورهغوندي هغه چاته چې د الله خوښه وي، او چې کله هغه په بدو او په فاسدو اخلاقو باندې اخته شي الله به دا جامې بیرته کې وباسي تر څو چې هغه توبه وباسي د زړه نه په اخلاص او صداقت سره چې الله بیرته ور واغوندي. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، دا حدیث ده چې ابن جوزي په خپل موضوعاتو کې دا رانقل کړی. رسول الله فرمایي یا معشر المسلمین اتقوا الزنا فإن فيه 6 خصال 3 في الدنيا و3 في الآخرة فأما التي في الدنيا فذهاب بهاء الوجه وقصر العمر ودوام الفقر وأما التي في الآخرة سخط الله تبارك وتعالى وسوء الحساب والعذاب بالنار. رسول الله وایي چې ای د مسلمانانو ټولګیه د زنا څخه تاسو لرې اوسئ، ځکه چې دا 6 عذابونه لري
درې په دنیا کې وي او درې په آخرت کې. هغه عذابونه چې په دنیا کې ورکول کېږي دا دي چې د مخ نور به ختم شي، مخ به بلکل نور نه لري، د یو مسلمان غوندې به په هغه کې نورانیت نه وي د زناکار او د زناکارې په مخ. دویم دا چې د هغه عمر به ډېر کم وي. او دریم دا چې همیشه به په غربت او په فقر کې مبتلا وي. او هغه عذابونه چې الله رب العزت په آخرت کې ورکوي هغه دا دی چې هغه باندې د الله قهر و غضب دی، د دې نه لوی عذاب بل نشته. او دویم چې د دې به بد او سخت حساب وي چې الله کله حساب کوي ورسره. او دریم دا چې آخر دا چې والعذاب بالنار چې الله به د جهنم په اور کې دې ته عذاب ورکوي. الله رب العزت د ټول باندې رحم وکړي. الله دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. رسول الله په بل حدیث کې فرمایي شراب څکي او د شراب په څښلو کې دا مړ شي، د دنیا مردار شي، الله رب العزت به یې د غوطې په اوبو باندې یعنې د هغه د غوطې اوبه به په دې باندې وڅښي چې د زناکارو ښځو نه به په جهنم کې را روان وي. چا چې په دنیا کې شراب څښلی دي او د شرابو په څښلو کې دا مړ شوی، الله به دا اوبه او دا زوی او دا وینې په دې باندې په آخرت کې څښي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې فرمایي په دوزخ کې یوه کنده ده چې ماران پکې دي او هر مار د اوښ د څټ په شان غټ دی. دا به هغه کسان چې په دنیا کې مونځ پریښی وي په قصد باندې او چې کله یې وچیچي تر 80 کلو پورې به زهر د دې په بدن کې خوټیږي چې بل آخره غوښه به زیړه شي. او په دوزخ کې بله کنده ده چې د هغې نوم دی جب الحزن او په دې کې داسې ماران او لړمان پراته دي چې هر لړم د کچرې په شان دی او هر لړم چې په حدیث کې راغلی په یو حدیث کې 7 او په بل کې 80 نیشونه لري او هر نیش د زهرو چینه ده. نو دا لړمان او دا ماران به زناکارو ته ټک ورکوي او چیچي به او په بدن کې به یې زهر ورپرېږدي. تر 1000 کالو پورې به دغه کس کې د دغه زهرو تریخوالی پروت وي او محسوس کوي چې بالاخره غوښه به زیړه شي. چې کوم ځای نه زموږ کړي د هغه ځای نه به ټولې ژبې رواني. الله دې په موږ باندې رحم الله رب العزت د زنا ډېر قباحت په خپل کلام کې فرمایلی. ساء السبیله یې دې ته ویلي ډېره بده لاره یې ویلې ده. همدارنګه په بل روایت کې راغلي څوک چې واده شوې مېرمنې سره زنا وکړي په دواړو به په قبر کې د ټول امت نیم عذاب وي. بلکې دا حدیث ضعیف هم دی. او چې کله د قیامت ورځ شي الله رب العزت به یې میړه جنت ته د تلو امر وکړي. میړه ته به یې وایي چې ته جنت ته لاړ شه په داسې حال کې چې میړه یې ناخبره وي د دې نه چې زما ښځې زنا کړې ده. دې نه ناخبره وي الله به ورته وایي چې جنت ته لاړ شه. او که میړه یې پرې خبر وي بیا هم چوپ پاتې وي الله به په هغه باندې جنت حرام کړي ځکه چې په بېغیرته انسان باندې جنت حرام دی، هغه به جهنم ته ځي. آخرت کې به د الله په حضور کې ستا ټول اندام د الله په حضور کې شاهدي ورکوي. شونډې به د دوزخ په اور سوځي. چې زنا کړي د هغه ورانونه به د قیامت په ورځ خبرې کوي او شاهدي به ورباندې وایي چې موږ په حرامو کې استعمال شوي وو. الله به ورته په قهر او غصې سره وګوري تر دې پورې چې د مخ غوښې به یې ټولې راتویې شي. دا به منکر کېږي وایي دا کارونه ما نه دي کړي. ژبه به پرې شاهدي ووایي چې په ما یې حرامې خبرې کړي دي. لاسونه به پرې شاهدي وایي چې موږ یې د حرامو لپاره غځولي وو. سترګې به پرې شاهدي وایي چې په موږ یې حرام کتلي ول. پښې به پرې شاهدي وایي چې په ما یې ناروا تګ کړی دی. د شرم ځای به پرې شاهدي وایي چې په ما یې زنا کړې ده. حافظه ملایکې به پرې شاهدي وایي چې ما اورېدلي دي. بله به ووایي چې ما لیکلي دي. الله رب العزت به وایي چې زه پرې خبر وم خو پرده مې پرې اچولې وه. بیا به الله ملایکو ته وایي چې ونیسئ عذاب ورکړئ. زما عذاب د هغه کس لپاره ډیر دی چې زما څخه حیا نه کېدله. د خلکو نه به حیا کوله خو زما نه یې نه کوله. د دې خبرې پخلی د الله رب العزت په کلام کې شوی چې یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعلمون. هغه ورځ
چې خپله ژبه لاسونه او پښې به د هغو کارونو شاهدي ورباندې وایي چې دوی به په دنیا کې کول. الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي، هغه اعمال چې هغه باندې الله راضي کیږي، د هغو بدو عملونو نه چې د الله رب العزت د قهر او د غضب سبب ګرځي. الله دې موږ وساتي، خصوصا د دې سپک او د فاسد کار نه. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. نو قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک خلق سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځه نیکمرغه. الله مو باشي. شان دی یقین تا قانع دے، قدرت شان دی یقین تا قانع دے، عقل حیران دی ستان عرفان کون و مکان دی دیلا مکانا خلق عالم یہ رب المنانا کون و مکان ملک دی حیوان دی ماهیان که مرغان دی، ملک دی حیوان دی ماهیان که مرغان دی، ستا نوائی ای پا سبحانا کون و مکان دی دیلا مکانا کون و مکان دی دیلا مکانا خلق